بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم سردار دی د علي کلي اوسېدونکی یم او زمونږ ته یو مسله راپېښه شوې ده، هغه د دې پریس په ذریعه باندې حکومت وقت د واضحه کوم. مسله داسې وه چې زما رور دی بختیار نوم یې دی، بختیار علي، هغه دماغي مریض و. مونږه په 20/11/23 باندې گورنمنٹ سرحد اسپتال برای دماغی امراض پېښور ته بوتو او خو په خپلو خپوم بوتو نو ټیک و. نو مونږ هغې ته حواله کړو، هلته کې ایډمټ کړو چې تقریبا په 5/12/23 باندې ګل عالم نوم یې دی چې هغه کلرک دی پکې، ما سره یې رابطه وکړه او ما ته یې وویل چې یاره ستاسو هغه پیشنټ چې دی د هغه خېټه خرابه شوې ده او مونږ یې خو دلته دغه ډېر وکړو، خو هغه خېټې هغه مسله یې کنټرول کېږي نه، لهذا که تاسو ورپسې راغلی نو ښه به وي. دغې وخت کې زمونږ مور بیماره وه، زه په هسپتال کې وم، په کمپلیکس هسپتال کې، بیا پکې هغه وفات شوه. خو بهرحال هغې زمونږ هغه پیشنټ چې دی په 8/12/23 باندې محمد عارف ولد معروف خان یو کلاسپور دی، د دغه هسپتال کې کلاسپور دی، هغه ته یې حواله کړی او مونږ ته یې راورسوو. مونږ چې کله خپل مریض ته وکاته د هغه حالات ته مو وکاته، د هغه په داسې حالاتو کې مونږ ته واپس رولېږو چې په هغه تشدد شوی، د هغه د وجود په هر حصه باندې د زخم نښې دي او خبرې نشي کوي، خوراک نشي کوي، بالکل تقریبا زما په خیال خو دې سټیج کې دی چې کیدی شي مړ شي. نو زه د نگران وزیر اعلی KPK، نگران ہیلتھ منسٹر KPK، IG صاحب KPK او چیف جسٹس پېښور ہائی کورټ صاحب نه مطالبه کوم، چونکې د هسپتال دیم د هائی کورټ خوا کې دی او د هائی کورټ یعنې د هائی کورټ د پوزې د لاندې دی لګیا دي دا کار کوي. نو زه د هغې نه دا پرزور مطالبه کوم چې د دې هسپتال د عملې خلاف د چا چې دا ریسپانسیبیلیټي ده د هغه خلاف د کاروایي وشي او ځکه د کاروایي وشي چې خلک خو د دې ځای نه مریضان بوځي، دا ګورنمنټ هسپتال لغ کړی، په دې باندې ګورنمنټ خرچه کوي، د خلکو د فلاح د بهبود دپاره دی او دوی د هغې خلکو مریضانو سره هم دا چل کوي. نو د دې نه ښه دی چې د هسپتال بند کړي چې دا څونه خرچې په دې کېږي، د دې د ډاکټر تنخواګانې، د دې د عملي تنخواګانې، څونه میډیسن چې دې ته ځي، نو په ځای د دې د پیدې په ځای هغې خو نقصان ورکوي. نو په کار دا دی چې د هسپتال خواړو بند کړي او د دې خلاف اکشن والي. او زه خو دا پریس کانفرنس د دې دپاره کومه چې خدای شته ما ته خو خپل ورور رسېده، خو ایلې پروت دی او زه به یې مقامي تاڼې ته هلته بوځم او هلته به د FIR کوو، د دې خلاف به FIR کوو. په دې کې ځکه ما د IG صاحب نه دا ریکویسټ چې وکړو، IG صاحب نه چې موږ سره پولیس هلته کاپریشن وکړي او موږ د FIR وکړو او بیا دې چې کوم ډسچارج سلپ ورکړی دی هغه ډسچارج سلپ دا دی. په دې کې یو عجیبه منطق دا شوی دی چې کله دا پیشنټ دی ډسچارج کوو دا ما ته د کلاسپور وموي، په دې باندې لیکلي دي ریفر ټو LRH پېښور. نو ما ورته وی چې په دې خو لیکلي ریفر ټو LRH پېښور، دغه کلاسپور ما ته وی چې د ګل عالم ما ته وی چې دی واپس ورسوه او دا ځکه LRH ته نه دیږو چې LRH والا به د دین تپوس کوو چې دا ولې په ده دا دونه نښې د تشدد دا د څه دي، د دې د وجې دي هغه خپل پیشنټ مونږ ته واپس راولېږو. نو زه د دې سره سره زمونږ چې کومه لویه جرګه ده او هغې کوم هلې ځلې کوي د ستاینې وړ هم دي، زه د هغې نه مطالبه کوم چې یاره ما سره په دې کې ملاتړ وکړي
او ښه د ډه د خلاصه ما سره په دې کې ملګرتیا وکړي او دا شی منطقي انجام ته ورسو ځکه چې دا خو په سبا د ځي زمونږ ټوله داسې علاقه ده بیګ وړ علاقه ده غریب خلک دی پکې داسې خلک دی چې هغه تعلیم هم دلته کم دی نو هغه به ځي او دي ته به خپل پیشنټ حواله کړي او خپل هغه دغه د مداوي دپاره او الټه په هغې د پیدې په ځای به الټه هغې نقصان راوړي نو زما دا پرزور مطالبه ده چې یو آی جي صاحب نه چې مونږ به مقامي تانې ته ځو چې هلته زمونږ د اف آی آر وشي او بل دا ده د دې نه چېرې د دې ګورنمنټ اسپتال څوک چې انچارج دی څوک چې په دې کې ملوث دي څوک چې د دې ریسپانسیبل دي چې د هغې خلاف قانوني کاروایي وشي او دا کم دغه چې دي رخ کړی دی بربریت دغلته کوي تشدد دغلته کوي چې کم از کم دا خو بند شي نو په ځای د دې چې خلکو ته پیدا ورسي الټا هغې نقصان رسوي رجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د رستم پریس کلب ډېر زیات شکرګزار یم چې د رستم مسایل د حکومت تر ایوانونو پورې رسوي او هغې حوالې سره د هغې ټول اقدامات چې کوم دی نو هغه قابل تحسین دي موجوده پریس کانفرنس کوم کې چې مونږ ناست یو نو په دې کې د سټیټ د ادارو حوالې سره چې کوم هاسپیټل دی سرحد هسپتال برای دماغي امراض د هغې ادارې ملازمینو د دې زمونږ د رستم د علي کلي په یو دماغي مریض باندې انتهایی تشدد کړی دی او زه انتهایی اخلاص سره ظاهر ده زه د دې ملک یو ذمہدار شهري ما نو زه هیڅ کله داسې سټیټمنټ نشم ورکولی چې هغه غیر ذمہداري او په عوامو کې مایوسي پیدا کړي موږ هر حوالې سره کوشش کوو چې د مایوسۍ هر خبر موږ غلی پاتې کوو چې په عوامو کې د چې کومه مایوسي ده چې دا مزید نه خورېږي خو د بدقسمتۍ نه بعضې خبرې داسې شي چې په هغې باندې خاموشه پاتې کېدل انسان ته داسې ولګي چې زه په خپله د جرم مرتکب کېږم نو دې حوالې سره چې په دې دماغي مریض باندې کم تشدد شوی دی او هغه ویډیو ما وکته د هغه خپې مکمل طور زخمی دي هغه داسې ښکاري لکه دا مریض چې چا راښکلی دی لایک په روډ باندې چې یو کس راښکلی شي یا په فرش باندې یو کس راښکلی شي او د هغه د خپو نه پټونه لړ شي یو خو دغه قسم تشدد دی د هغې نه علاوه د هغه چې کوم اوږې دي شولډرز دي نو په هغه باندې د ډنډو ډېر زیات تشدد ښکاري لکه داسې ښکاري چې دا په ګڼو کسانو باندې والي شوی دی او بیا راښکلی شوی دی نو خبره دا ده چې دا یو خو دا ده چې تشدد د سټیټ یو ذمہدار هاسپیټل څنګه کولی شي نمبر 1 خبره خو دا ده چې تشدد ولې کوي او دویمه خبره دا ده چې دا په دماغي مریض باندې ولې کیږي لایک د دماغو په مریض د خدای پاک حکمونه نشته لایک خدای پاک ورته خپل ټول احکامات معاف کړي دي نو بیا سټیټ څنګه یو دومره غیر ذمہدار اقدام کولی شي چې د دومره لیول تشدد کوي بیا د هغې نه علاوه زه دا حیران یم چې د هاسپیټل کلرک څنګه کوارډینیشن کوي او هغې ته دا خبره کوي چې تاسو راشئ او مجلس اوسئ د کلرک د کلیریکل سیزونو سره کار دی دا د اډمنسټریشن کار هغې دپاره مزید اډمنسټریشن دی په کار د دغه هسپتال انچارج څوک دی هغې نه علاوه بیا د کلاس 4 سره تا هغه رارسختۍ دلته کې راولي نو لږ دا چې مونږ ګورو نو انتهایی مایوسه شو چې په دې ملک کې کم حالات روان دي دې حوالې سره دا د یو کس ذمہداري نه ده نه خو مونږ دا وایو چې دا چرته مثلا سی ایم ذمہدار دی او یا بل ذمہدار دی او یا بل ذمہدار دی د دې سټیټ هر انسان د غفلت مرتکب دی او د دې سټیټ د دې مملکت خداداد پاکستان هر شهري غیر ذمہدار دی او د دغه وجه هیڅوک د خپل ذمہداري احساس نه کوي او دغه د وجه دا معاملات مخې ته راځي زه د سودم لوی جرګې جنرال سیکرټري او زه د اورګنایزیشن فار سوشل ډیولپمنٹ انیشیټیو ډیسټریکټ هډ او دغه شان چې څومره ما سره ذمہداري دي د هغې په طور زه دلته کې ناست یم زه سوشل ورکر یم او دې حوالې سره مونږ په دې خبرو باندې هیڅ کله چپ نه شو پاتې کېدی څنګه چې د مشر خبره وکړه دا په خپله د ایجوکیشن د محکمې سره وابسته دی او د په خپله د تعلیم او د تربیت کار کوي د دې ملک یو اهم ذمہداري تر سره کوي ان شاء الله موږ دله دا پوره یقین ورکوو چې سودم لوی جرګې پر روان میټینګ کې په باقاعده طور دا کیس ډسکس کیږي او دې حوالې سره به سودم لوی جرګه بالکل په میدان باندې دا چې کوم د دې رور دی نو دا دماغي مریض دی او د دماغي مریض بنیادی ذمہداري چې کوم دغه په سټیټ باندې دغه د پالنې د هغه چې څوک پالل کوي دا زموږ سوشل کانټریکټ دی د ګورنمنټ سره دا چې څوک پالي هغه له به د حوالې سره وظیفه ورکوي چې ته د دغه مریض خیال کوې نو دله به ته
وظیفه ورکې خو بهرحال په ډیرو خبرو باندې زمونږ د سټیټ سره کمپرومایز دی ځکه چې مونږ ته ښکاري چې زمونږ ملک په کرایسس سره مخامخ دی نو دې حوالې سره د دغه مریض چې دا د رستم دی مونږ بالکل د هغه سره ولاړ یو او د هغه باندې چې کوم دا تشدد د سټیټ دغه هسپتال کړی دی د هغه به بالکل چې کوم دی مونږ تپوس کوو دغه حوالې سره اف آی آر له به زه په خپل هم ځم انشاءالله په دغه تاڼه کې به مونږ چې کوم دغه متعلقه تاڼه ده چې د کمې په حدود کې په وقوع شوې ده انشاءالله دغلته کې به اف آی آر هم کیږي او د لوی جرګې به مکمل سپورټ او تعاون دغه خاندان سره شاملي